نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة الأنعام يوسل 55 نمبر آيات. وهذا كتاب او دا قرآن کریم یو کتاب دی انزلناه چمنگ نازل کړی دی مبارکون ډیر برکتی کتاب دی فتبعوه تاسو د تابعداریو کوي واتقوا تاسو یریږي تقوا اختیار کوي لعلکم ترحمون د پاره دی چې پتا سو باندې رحم وکړي شي. ان تقولوا دا چې تاسو نوای انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا یقینا نازل شوی دی کتاب فدوډلو يهوديان سيانو من قبلنا مخک زمنگا وإن كنا عن دراستهم لغافلين او يقينا امنگا عن دراستهم دلسلو د دوی د کتابنا لغافلين بے خبر او نا خبره او تقولوا یادا چې تاسو داسې ونوایي
لو ان انزل علينا الكتاب کچری نازل شوی په موږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم من بخامخا په هدایت باندې د دې يهود عیسیانو فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فتحقیق سراغلی تاسو ته بینة واضح دلیل من ربکم تاسو د رب د طرفنا وهدى او هدایت ورحمه او رحمت فمن اظلم سوق دری لوی ظالم ممن دا غچانا کذب بآیات الله چې دی تکذیب کی پایاتونو د الله باندې وصدف عنها او دی اعراض کی مخواړي د آیاتونو د الله نه سنجز الذين يصدفون عن آیاتنا زرد چمنګو بدلور کوي کسانو ته چغي مخ اړي زمنګ د آیاتونو نه سوء العذاب بد عذاب بما كانوا يصدفون فسبب د مخ اړولو د دوی هل ينظرون دی انتظار نکوي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې راشي دوی ته فرشتي د عذاب او یاتی ربک یا راشي دوی ته عذاب د ربستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشي دوی ته بعض آیاتونه بعض نخې د ربستا د عذاب یوم یاتی بعض آیات ربک فغور چراشی دویتا باز نخی دایاتون دربستا لا ينفع نفسا ایمانها فیده بنور کوي یو انسان او یو نفس د ایمان روړل لم تکن آمنت من قبلو چې د ایمان نو روړي مخکې د دینا او کسبت فی ایمانها خیرا او کسبت یا چې د کسب کړي نوي فی ایمان په خپل ایمان باندې خیرا نیکی یعنی ایمان راوړي دي او نیکی نه د کړي نو کدی بیا پس د دې عذاب د راتلون ایمان وروړي یا نیک اعمال کی دغه وخت د پیدا نه ورکي قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام انتظروا تاسو انتظار کوئ ان منتظرون یقینا منغم انتظار کوونکیو ان الذين فرقوا دينهم یقینا کسان چغی ډل ډل کو خپل دین وکانو شیعا او دی او شیعان ډلې ډلې خپل منشي ډلې ډلې شول لست منهم فی شیء تنی پیغمبر علیہ السلام د دوی نه په هیڅ حساب باندې یعنی ستاسو سره تعلق نشته خودلته تفریق د دین دی یعنی اختلاف د عقیده دی نه اختلاف د مسائلو ځکه اختلاف د دین دا مذموم دی د دین او د عقیده په لحاظ سره او اختلاف د مسائل او دا ممدوح اختلاف امتی رحمتن الله فرمای زما د امت اختلاف رحمت دی خو هغه په مسائلو کې نه په عقایدو کې او دا څومره فرق باطله چې جوړ شي دا د عقایدو په لحاظ سره دی د مسائلو په لحاظ سره سلور مذهب دي سلور واړه صحیح دي انما امر یقینا معامله دوی الى الله الله پاک سره ده ثم ينبئهم بیا الله پاک خبرداري ورکړي دوی ته ما كانوا يفعلون پس د کارون د دوی چې دی کم کړی دي من جاء بالحسنه چا چرات لکل پيوي نه کې باندې فله 10 امثالها پس د پاره با 10 امثالها دا یونی کې پلس چند باندې وي ومن جاء بالسيئه چا چرات لکل فبده باندې فلا يجزا د تبدلن شور کول الا مثل مگر په برابر د دي یعنی یو په یو وهم لا یظلمون په دې باندې بظلم نشي کولی قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام انني هداني یقینا زما رب ما ته هدایت کړی دی ربي زما رب الى صراط مستقيم د لارې برابر دینن قیاما دینن چې دین دی قیاما درست او مکمل سیدا ملت ابراهیم حنیفا د ملت د ابراهیم علیہ السلام حنیفن چې سراسر نیغ دی وما كان من المشرکین او نو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نه قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام ان صلاتي یقینا زما منذ ونسکو زما قربانی و محیای و زما زندگی و مماتی او زما مرگ لله خاص د الله پاک د پاره دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی لا شریک له اس قسم شریک نشته د الله د پاره وبذالک امرتو پدی خبر ما ته حکم کړی شوی دی وانا اول المسلمین او زیم اول د مسلمانانو تابعدارونه قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام اغیر الله غیر الله ابغیز ولتم رب د خدای د پاره او هو رب کل شی او حال دار چې الله پاک رب د هر یو چیز دی خدای د هر یو چیز دی
ولا تکسب كل نفس او نکوي هر یو نفس الا عليها مگر په خپل ځان باندې. یعنی یو انسان چې کوم عمل کوي نو د هر انسان د عمل بدله به خپل ملاوي. ولا تزر وازره وزر اخرى او نبو چتوي یو چتون کې بوج د بلچا. ثم الى ربكم مرجعكم بیا به ستاسو خپل رب طرف ته واپس وي. فینبئکم پس الله پاک به خبرداري درکې تاسو ته بما کنتم فيه تختلفون پاغه چې تاسو پای کې دنیا کې اختلاف کو. وهو الذي ود الله پاک غزاد تی جعلکم چې تاسو جوړ کړی خلائف الارض خلیفګان د ځمکې. ورفع بعضکم او الله پاک اوجت کړی دی بعض تاسو فوق بعض د بعض د پاسا درجات په درجو سره ليبلوکم د پاره دی چې امتحان وکړي الله پاک تاسو باندې فيما پاغس کی آتاکم چې الله پاک درکړي تاسو ته. ان ربک سریع العقاب یقینا استرب سریع العقاب زر عذاب ورکون کې دی. وانه لغفور رحیم او یقینا الله پاک بخون کې مهربان ذات دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.